يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذنا أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق الله خالقنا العلي العظيم. دو الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد الصلاة وفاكر ذكر الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكر د داسې نبی او داسې رسول صفت تعریف شروع کړي چې د هغه نبی تر اوسه پورې موږ د هغه په سنتو باندې خپل ژوند نه تېرو. یو خو زموږ ستاسو خپل خوش پیغمبر محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه و وصحبه وسلم دی. یو د نبی علیه الصلاة والسلام په نسب کې په شجره نسب کې د نکاح کېږي. اوس نبی اوس هغه انسان د هغه سنتونه د هغه طریقت و شریعت دا اوس هم په آخر پیغمبر یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې مراجعه د انسانانو کوي. اوس یو څه وخت بعد یو 8 شپې بعد یا 9 شپې بعد یو خاص عمل را روان دی. دا عمل الله جل جلاله پر مسلمانانو تقسیم کړی دی. که مسلمان که پر مشرق دی که پر مغرب دی، که د خدای په کور کې په بیت الله شریف کې دی، پر ټول باندې فرض دی واجب دی دا انسانان به کوي ادا کوي به. اوس الله وایي کم انسانان چې بیت الله شریف د کعبې ته نږدې په هغه باندې د دغه نبي چې کم سنت دی هغه دوه طریقې پر دغه انسان باندې فرض دی خامخا به ادا کوي. یو حج دی، یو قرباني د اختر. هغه انسانان چې هغه له دغه ځای لرې دي د هغه طریقت لاره چې سم ترتیب نه برابرېږي راتګ، هغه انسانانو ته بیا دا سبق دی چې هغه انسانان په خپلو کورو کې بیا دغه سنت دغه طریقه دا به عمل کوي په ځان بیا راوړي. اوس هغه انسان څوک دی؟ انسان ترتیب پیدایش څنګه وسولی؟ دا هغه انسان طریقت ژوند زندګي څنګه روانه سوله؟ نن په دا کې سره وژغې شو. اول اذ قال ابراهيم لابيه، بس اول د ابراهيم عليه الصلاه والسلام شروع کړي چې دا انسان نوم دی ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا د خدای رسول هم نبی هم دی. الله تعالی کتاب نه درکړي، صحیفه ورکړي. ولې ابراهيم عليه الصلاه والسلام په داسې زمانه کې خدای پاک پیدا کړی، هغه ټیم هم یو فرعون د مځکې پر سر وڅرئ. مثال د خبرې دا دی
مطلب د خبرې مې دا دی چې هغه ټیم یو دا رقم ظالم بادشاه اوسېدی چې د ظلم بې انتها نه وله انسانانو د ځان و طرف ته راجع کړي ول په انسانانو باندې بیا خپل عبادت کولی چې ته ما ته سجده کوه ما ته رکوع کوه ما ته سر کښته کوه له ما خرس غواړه له ما عمر غواړه له ما ژوند زندګي غواړه او ټینګې بادشاهي د نمرود وله نمرود یو بادشاه ولی د د فرعون په مابوس کې د بادشي علماء کرام وایي خالي د څو شانو فرق نمرود داسې بادشاه ولی چې برابر قد والا ولی انسانانو پر کم ډېر نه ډېر جګو نه ډېر کښنایو بس دوم علماء کرام وایي د فرعون جګ ډېر وی اوږد ډېر و غټ ډېر وی بل علماء کرام وایي د نمرود د فرعون په بادشي کې بل فرق دا دی نمرود په خپله بادشي کې ازادي و خلکو تور کړې وله چې کم خلک که د ستورو عبادت کوي که د لمر عبادت کوي که د سپوږمۍ عبادت کوي که زما عبادت کوي ازادي ده چې په د سپوږمۍ والا سړی ته راغلی چې په سپوږمۍ له خدای ویل هغه ته بیا ګوله ډوډۍ چای اوبه شی بیا نه ورکولی ځه ورشه خپل خدای ته وایه سپوږمۍ ته یې ماله مړۍ چای راک هغه ته یې ما ته رزق راک هغه له وایه ما له بیمارۍ خلاص کړه هغه له وایه دا رقم چا مو که داسې وکړه له هغه وغواړه هغه انسان محتاج ول چې نمرود سره هر شی شته ده په دربار کې زه وغواړم ما دې راکړي هغه مجبوره شوې سپوږمۍ بې لک ستوري عبادت بې لک د لمر عبادت بې لک د اسمان د مځکې عبادتونه بې لک د نمرود ته بې عبادت شروع کړی نمرود ته بې سر کښته کولی د نمرود ته عبادت بې کولی فرعون بیا داسې باچا نه و فرعون بې له خپله ما سوه بل یو څوک د مځکې پر سر خدای نه منلی اعلان یې وکړی انا ربکم الاعلی چې زه د مځکې پر سر لوی خدای زه یم دا فرعون یعنې د فرعون د نمرود په باچي کې دغه بدریشان فرق دی فرعون هغه د موسی علیه السلام دور یې لاړ اکسته اوس نمرود د ابراهیم علیه السلام د دور کیسه ده یو ورځ نمرود راغی په خپل محل کې کښېناستې پر خپله کرسۍ په هغه زمانه کې یو داسې جادوګران داسې نجومیان داسې بېبخته انسانان په هغه زمانه کې پوهان ول چې هغوی به د ستورو علم له دوی سره ولې چې هغه ته وایي علم النجوم علم فلکیات علم اعداد علم کانسلوپیډیا چې نن سبا انګریز خصوصا په دغه علم کې ډېر تحقیق کې روان نوم یې وربدل کړی علم اعداد علم کانسلوپیډیا علم النجوم علم فهم فلکیات په دا کې لګیا الحمدلله علما هم د قرآن مجید په رڼا کې د هغه مطابق داسې علم راایستلی دی چې د کفارو علم یې رد کړی دی غورځولی دی خپل علم په چوکاټ کې ښکاره واضح تر لمر سپینې رڼا یې ښکاره ایښې ده دا خلک ولاړو نس باچا د نمرود راغلی مدرخور چې پر خپله کرسۍ کښېنستلی نو ورته ویې کتل چې تاسې څه کوئ اوس نن مو سرونه کښته ځړول نن داسې خوابدې راته ولاړ یاست څه وجه ده مړۍ مو نه در کړې چا ویلي یاسته چا ظلم در باندې کړی دی چا شی در ځولی کوم نقصان چا در رسولی هغه نجومیان هغه ته نجومیان وایي لکه د پیغمبر علیه السلام په علم باندې چې سړی واقف بیا سپینه جامه او سپین پټکی وتړي الله جل جلاله مقام د علماو له شیوخ ورنصیب کې او ټولو ته علما کرام وایي علما کرام پیغمبر د خدای په خپله وایي چې دا زما وارثان هغه چې کول هغه ته نجومیان وایي نجومیان نو نجومیان پټه خوله خوابدې ولاړ نمرود ته ویلې چې په ستوري نن ناوله د ستوري ول په اسمان کې نن ماخسن ستوري له خوشحالۍ څخه دی ځلېدل او یو ناوله د ستوري راغلی په اسمان کې ټولو ستورو لاره ورکړله
نو دې څخه دا معلومه شوله چې یو وخت به دا رقم یو په دا درو شپو کې دننه یو داسې انسان را روان دی، یو داسې انسان د مځکې وسر ته را روان چې له هغه څخه به دغه تور رونیا دا سابه چې دا د کفر نظام دا به الله ختم کی. الله جل به خپل ملکیت د رسول رسالت دا به انسانانو ته وروشي ورکاره به چې دا اعلان یې وکړي. نو اعلان یې وکړی نمرود دې شپې به چې کوم چا ودونه کړي دي ټول ځوانان انسانان راولاست دته بند کړه زما په محل کې بند کړه ښځې د باندې وباسي له محله یو درې شپې به نن نر و ښځو نه سرو لکه واس چې دا انسان دا هلک د مځکې وسر ته رانیسي. د خدای تقدیر و د الله فیصله ده. الله جل غوښتل چې الله ګوره الله وایي الله غواړي چې دا شی په داسې ټیم کې په داسې وخت کې به کېږي چې ټوله کائنات د خدای د فیصلې خلاف شي. د الله تعالی فیصله نشي بدولی، د الله تعالی فیصله نشي ختمولی. ماښام شو اوله شپه ده ماښام سره د نمرود یو خاص وزیر یو خاص یار خاص دوست ولی نوم یې دی آذر. آذر د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم دی. آذر ماښام پر دروازه باندې ولاړ دی، ټوله پیرهداران ولاړ دي، انسانان بند دي چې زیاته بند دي انسانانو یو بل ته په منځ کې لاره د تعلق نسره مقصد ناوخته ټول انسانانو باندې الله جل جلاله د خوب داسې غلبه راوستله چې ټول انسانان په خوب کې دونه ډوب شول چې په ځان پوهېږي نه چې موږ ژوندي یو که مړه یو. هلته د ابراهیم علیه السلام و مور ته خدای تعالی په زړه کې شوق ورپورته چې زه لاړ شم خپل خاوند ته لاړ شم شپه ورسره تېره کړم. نو ښځه راغله چوکاټ دروازې ته راغله دلته الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام د پلار په زړه کې شوق پورته کړي چې کاش زه نن تللی خپلې میینې ته. اوله شپه ده هلته ښځه راغله ښکاره سو د ابراهیم علیه السلام مور په دروازې د محل په چوکاټ کې ولاړ ده په دروازه کې ولاړ ده. زه دغه ځای ورته وکتل نو ورغله تر لاس یې ونیوه سره یې راوسته محل ته دننه راوسته. ګوره د خدای فیصلې ته وګورئ. الله غواړي چې دا کار به کېږي، انسانان غواړي چې دا کار نه وشي. اوس خدای جل جلاله حق ورکوي چې چیرې د چا کار وخرابوي. ابراهیم علیه السلام مور راغله شپه سره تېره شوله. په دا شپه کې دا سړی ورته وایي دا آذر د ابراهیم علیه السلام پلار وایي په منډه له دا محله ووځه ځان پټ کړه چې په تا څوک خبر نه شي چې ته دا محل ته راغلی ولې. ابراهیم علیه السلام مور ووته لاړه آذر د دې د باندې پاڅو سهار نمرود را روان دی آذر یې ولیدلی د آذر په مخ کې تکه سپینه رڼا ده. نمرود چې داسې و آذر ته وکتل ولې ای آذره ستا د مخ نور ستا د مخ رڼا چې کوم نن زه په سترګو وینم ما په ټول عمر نه ولیدلی او دا داسې ښکاره کېږي چې ته یو ډېر خوشقسمته انسان به یې. نو دا خبرې وکړه ولاړه سهار چې ورغی نو جومیان بیا ولاړ دی په محل کې ولاړ دی پریشانه در په در ورته ویل نن ماښام الله جل جلاله د اسمانونو د مځکې مالک نن ماښام هغه مور هغه پلار هغه نر هغه ښځه هغه سره میلاو کړل اکسنه یې له عزل تقدیر زه راغلی د پلار وملا ته د پلار وملا څخه لاړې د مور ونسته اوس د مور په نس کې دی راغلی د مځکې وسر ته راغلی. نمرود اعلان وکړي چې څومره کوچنیان دي څو کلو پورې به هر ښځه به خپل نر زوی مړه کوي دا به ژوندی نه لکي. بیا یو وخت څه وخت بعد چې دا وخت پوره کېږي د انسانانو د ولادت د کوچني د ولادت وخت چې پوره شي بیا د ابراهیم علیه السلام مور چې څه په ځان وپوهېده چې اوس له ما کوچنی پیدا کېږي نو منډه کړه لاړې یو غره ته لاړې په غره کې یو غار ته ننوتې په غار کې کښېنستله بیا حتی الله جل جلاله ولادت وکړي یو کوچنی پیدا سو کوچنی چې پیدا سو غار ټوله سپینه رڼا واخیسته پر سر. موره په ژړا ده خدایه دا څه وکړم دا رڼا خو د باندې راوځي خلک یې ویني
او دا کښنی دا زما زوی به څوک راځه مړ کړي د مور خپل شفقت د خدای بیا خپله فیصله ده مور د باندې په منډه راوته ده په ما څوک خبر نه چې غره ته راغلی حتی الله جل جلاله ډبره راګېله کله د غره خولې چې راسه د غار خولې غار یې بند کړي چې بند یې کړی الله جل جلاله جبرائیل امین ولېږلی زه ولاړ سم ابراهیم علیه السلام ته ورسه کښنی دې اوس هم پیدا کړی روزه د تن نه هر شی پر راځي جبرائیل امین راغلی د شین لاس بټه ګوته دا کیڼ لاس بټه ګوته دواړه راواسي په خوله کې دا رقم ورته ورکړي بېرته ځي ولاړی الله جل جلاله د یوې ګوتې څخه د شاتو چشمه خوراک شکر شروع کړي له دا بلې څخه د شیدو خوراک شکر شروع شات شیدې دا له دوه بټو ګوتې اکثر خوراک کوله ابراهیم علیه السلام ته به د خپله مور 2 شپې بعد 3 شپې بعد بیا به یې ورځ ورته راتلله چې کوم کښنی په میاشت کې څونه غټېږي ابراهیم علیه السلام الله جل په یوه ګنټه کې غټ کړی چې کوم کښنی په میاشت او په کال کې غټېږي الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام په میاشت کې دغونه غټ کړی یعنی تر بل کښنیانو تر انسانانو تر عام انسانانو الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام پرورش دا تر یو بل زیات کړ په اعلی طریقې سره کړ بس ابراهیم علیه السلام دا د پیدایش طریقه وه بیا دی په خپل غار کې ناست وي بیا 7 کاله بعد دی له خپله غاره راووتې 7 کاله بعد دا د هغه چا تعریف د هغه چا کیسه د هغه چا طریقت ما ورته ته بیان کړی چې نن هم ما ورته پنځم فرض چې انسان کوي حج دی د اختر قرباني ده دا د دغه انسان روی موږ کوو دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی دا د ابراهیم علیه السلام قرباني ده چې په موږ کې اوس راجع ده کوی پیغمبر خدای پیغمبر علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي پیغمبر علیه السلام چې کوم نور دی الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام نور اول راله خپل زوی ته اسماعیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام بعد نور دا پروت چې خدای جل جلاله په نور انبیاء کرامو کې وګرځي بیرته راوسه پر دې طریقه باندې راله پیغمبر د خدای ته ورکړي دا ختم سپر نه علاوه تر مو دوستانو بعد کې به نور بیا واقع بعد کې ذکر کوم اوس وخت پرسوي یو حاصل مجلس به یو بل خبره زیاتې وکړم مسلمانانو ورونو هر انسان ته الله جل جلاله د اختر یو ترتیب ورکړی چې کوم انسان وسدار وي هغه انسان د خپل بچانو د ژوند زندګي نه په کم ساتلی شي هغه انسان د خپل ځان نه په کم ساتلی شي پر هغه انسان باندې الله جل جلاله حج فرض کړی دی هغه به حج به کوي خامخا به ځان رسوي کینو کې غاړې بندې دي چې څومره دی ځان سپموي چې دا کال نه بل کال یا دا ور نه یا بل ور یا دا په وسره پر بیمار بل ور نه ځان سپموي دغه به شیطان غلبه پر باندې ذاتي تر مرګه پورې به دا پرس په د باندې پاتې ورس محشر بل الله په حضور کې بیا چې ورس محشر جغت حساب وکړي 15 سوال د دنیا مبارک راځي علماء کرام فرمایي بیا به دغه حساب ځین کیږي او بل هغه انسانان چې په کوم انسانانو ته الله جل جلاله له بیت الله شریف په زخمه سره د حج وس نه ورکړي دا څه وس ورکړي چې انسان په خپل کور کې اونیمه تولې سره زر لري یا 2.5 تولې سپین زر لري دا علماء کرام فرمایي مفتیان حضرت وایي چې کوم انسان داسې یو قیمت روپۍ لري یا داسې قیمتي شیانو ضرورت زیات لري یو لک 3,850 یو لک 3,850 روپۍ څخه زیات روپۍ چې انسان ولري پر دغه انسان اختر فرض دی واجب دی د انسان به خامخا کوي اوس ضرورت څه چې ضرورت علماء کرام فرمایي وایي ته درو جامو چې زیاته جامو لري دا بلا ضرورت له یوه ګاډۍ زما شو بله ګاډۍ لرم بغیر ضرورت هغه مځکه چې ستا فصل ته پر کرې ستا د ابادۍ دا ستا شنه د کال در تا ساتلی شي د هغه نه زیات آمدن تا درکوي دا ستا ضرورت او ډېر انسانان دا رقم د مور پلار په خبر نه
خپل کاروبار کې خپل جایداد کې مور په خبر نه د سودا کې پلار باندې خبر نه د تجارت کې پار کار کې د ځان مخته کې په سودا کې چې ستیم داسې وخت زما پلار اختر کوي زما پلار قرباني کوي پر مخته نه پر پلار مزبندای زموږ واک د پلار یو واک نس چې کوم انسان د هغه مالي ملکیت د $2 مالي ملکیت وسطوان طاقت لري پر هغه انسان اختر فرض واجب دی خامخا به کواس محترم دوستانو په دغه شي کې په ډېر خیال سره هغه د دین عبادت چې کوم الله جل جلاله پر موږ فرض کړی واجب کړی چې موږ په هغه کې ځان لږ ټال مټول وکړو بیا الله جل جلاله موږ خپل سپورت درکم چې اخی چې بیا د بل عبادت ته توان طاقت درکړي بیا د روزي زموږ لري کوي نو زه روزه نه باندې نشي بیا اخر کې دونه ختم کې د منځ زمونه فتوس بیا مو دونه ختم کې چې د خدای د وحدانیت له پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انکار الله جل جلاله داسې احوال وسط خدای جل جلاله باندې په هغه عملو په هغه طریقه نه نشي چې د خدای قهر او غضب ور باندې زیاتېږي محترم دوستان خصوصا هغه انسانان چې الله جل جلاله حج ور باندې فرض کړي یو واري خامخا پر هغه مسلمانانو حج فرض خامخا بلارس دا حج پیری اجان صاحبانو باندې ځان ورسوس دوم هغه انسانان چې پر هغه اجرونه فرض چې هغه ځان ملکیت لري هغه انسان خامخا قرباني لغاړه تیار کې قرباني دی وکي اختر دی وکي الله جل جلاله ولي مشتاس په دا خبر عمل ته فکر نشي کې نو بس به سب نور خبري نور مسله بیا نور جمعه کې باس کو ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين باور من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الذين خلاص رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واستر جيوش الملحمه اجعلنا منهم واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شتت شمل الله فرق جمرهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر اخبارهم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم لا اله الا الله